أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین اور سامعین کرام، السلام علیکم. ستاسو مخې ته چې دا کوم خوبصورت منظر روان دی، دا چې د سوات د ټولو نه حسین ځای چې نوم یې دشت لیلا دی. واقعي څه د لیلا د نوم سره چې کوم مشابهت نیسي الله چې دې له کوم ښایست ورکړی دی، دې له کومه خوبصورتي ورکړې ده، دا د لیدو قابله ده. دا ډېر پخوانی یا ډېر مخکنی د سیل ځای نه دی، اوس دا معلوم کړی شوی دی. او دا بالکل دا ټاپ چې دی تاسو چې اینې دا زمونږ میزبان دی، دا تروړ سره د دې تعلق دی. دوی وایي چې دا زمونږ نیکه دی ته دا نوم ایښی دی دشت لیلا. په لومړي ځل باندې دا زمونږ جایداد دی او زمونږ ایریا ده او د هغوی ورته د دشت لیلا دا نوم ورکړی دی. دا بالکل چې د دیر او د سوات بارډر دی، په دې ځای باندې بس تقریبا اینډ کېږي. دا په ښکته ایریا ټوله د سوات ته دا تاسو ته چې کوم په نظر راځي، او زموږ په شا باندې دا ایریا چې دی دا دې خوا نه بیا کمراټ ایریا، کمراټ ویلي چې دی هغه شروع کېږي. دې ته کې چې کوم شینکی دی، دلته چې کوم خوبصورتي ده، د اسمان صفایي ده چې ته اسمان ته وګورې بره تک شین، مطلب موږ ورته شین وایو عام، خو بلو کلر کې د وریځې ښایست، او تاسو حیران به شئ د دې ځای د ښایست ته، د دې ځای د قدرتي ښکلا ته. زړه ته یو عجیبه سکون میلاویږي. داسې به محسوسوي چې زه چېرته بلې یو دنیا ته راغلی یم. دا څه جدا غونته کې دنیا ده، یعنې د تمامو غرونه چې څومره دي هغه ستا د لاندې راشي او ته به بالکل ټوله دنیا به ستا د لاندې راځي. عجیبه فیلینګ، عجیبه احساسات. دا د جولای میاشت ده او دلته چې دی اوس هم واورې پرتې دي په سایډونو کې، تاسو ته وروسته زه ښیم را به شي. خو دې باره کې به صرف یو څو خبرې ځان سره نوټ کړئ چې دا سفر د دې لږ مشکل دی، نو دې ته تاسو واړه ګاډي چې دی نو هغه بالکل مه بوځئ. لکه مثال په طور تاسو چې دی نو یا ویډس ګاډی شو یا مهران شو یا د دې ګروپ نه الټوز چې څومره دي، دا سفر بالکل د هغې نه دی. دا به تاسو ذهن کې ځان سره یاد ساتئ. دا سفر چې دی نو د فور ویل ګاډو دپاره چې دی نو بهترین دی. تاسو هغه چې دی خپل کوي تاسو سره، یا به هایر کوئ. تاسو لاندې کالام ته چې کله راشئ، کالام کې بیا تاسو ته چې دی نو فور ویل ګاډي میلاویږي. نو بهتره دا ده چې سړی د ګروپ کې د ملګرو شکل کې نو خرچه و پې کم راځي. فر ډے به تاسو نه دي چې دی 10 تا 12-13 هزار روپۍ سیزن کې علي، او دا یو سفر تاسو صرف کولی شئ. مطلب دا چې تاسو یو ځای صرف دې ځای ته راتلی شئ. دا تاسو وګورئ واوره ده مخامخ، او دا اوس هم په جولای کې لا پرته ده. نو عجیبه ښایسته ځای دی، عجیبه مزیدار ځای دی. صرف دومره به کوئ چې د موسمي دغه خیال به ساتئ په جولای کې چې کله بارانونه شروع شي نو دا ځای بیا قابل سفر نه دی. دویم که تاسو بایک بوځئ نو چې ښه کوالټي لکه 70 نه کم از کم هونډا 125 او په هغې کې بیا چې دی د سفر په لحاظ چې آرامده سفر والا بایک وي، پوه شئ. نو دا به تاسو د دې دغه نه مازهوالی خوندوالی کني، ادروایز تاسو د دې لطف نشئ اخیستی د دې ځای، ځکه چې تاسو ته د ټیر پنچرېدو لارې ډېرې زیات